ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترین هغه دغه راته بیانوم د شیخ ادریس صاحب. شیخ ادریس صاحب محترم هر سړی پیژني، هر سړي ورسره مینه وه، د هر سړي ورسره تعلق و، هر سړي ورسره محبت و. محترمو هغه چې کوم اخري وصیت کړی دی نو هغه تاسو لږ واورئ. تاسو به د وجود په تاسو باندې دروند شي، دا وجود په تاسو باندې ولړزیږي. محترمو دا ډیر حقیقتا خبره ده. شیخ ادریس صاحب نور الله مرقده محترمو دا یو داسې شخصیت و چې د تعریف محتاج نه دی، د تعریف محتاج نه دی. ډیر زیات بهترین عالم و، ډیر زیات دغه پوهه عالم و، په هر اعتبار سره هغه یو اخري وصیت کړی و. محترمو دا چا یعنی شهید کو، د هغې اصل کهانی هم تاسو ته زه بیانوم. د هغې نه مخکې یو هفته 10 ورځې مخکې تاسو په دې سوشل میډیا باندې کتلی وي چې شیخ صاحب چې کوم زمونږ آرمی چیف دی د هغه صفت کړی و، د هغې نه علاوه کوم چې موجوده حکومت دی د هغوی صفت یې کړی و چې د دوی په وجه باندې کوم عالمي جنګ و هغه الله جل شانه ودرو، پاکستان الله تعالی سرخوره کو، پاکستان الله تعالی یو عزت ورکو. دا بیان سو چې په سوشل میډیا باندې یو طوفان برپا شو او کله سخی جان دی او کله ساقی جان دی او کله یو دی او کله بل دی چې په شیخ صاحب باندې بیانونه یې کوله وی چې یعنی شیخ ادریس صاحب یادو چې د په ایمان کې ماته شک ښکاري او دا قسم پروپاګانډې کولې. محترمو نو الله جل شانه دوو کسانو ته اعلان جنگ فرمایي. یو هغه انسان ته چې هغه سودخور وي، سود کوي، سود دته الله تعالی براه راست د اعلان جنگ فرمایي. یو هغه انسان د الله تعالی د سره اعلان جنگ کیږي کم انسان چې یو نیک انسان تنګي، نیک انسان ته تکلیف او ایذا ورکوي. نو دا شیخ صاحب چې زمونږ کوم شیخ ادریس صاحب د یو نیک انسانو، نو یې دوه کسانو ته الله تعالی اعلان جنگ فرمایي. او کوم چې شیخ صاحب محترم وصیت فرمایلی و نو هغه دا وصیت فرمایلی و چې زما رونو، ای زما خویندو، ای زما بچیانو، کو هر څه کیږي، کو دنیا ورانیږي او کو ځمکه ورانیږي، خو چرته هم په الله پسې خبرې مه کوئ، د الله تعالی په ذات پسې خبرې مه کوئ، چرته هم په قرآن پسې خبرې مه کوئ، چرته هم په حدیثو پسې او په سنتو پسې خبرې مه کوئ، چرته هم په پیغمبران علیه السلام او صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پسې چرته هم خبرې مه کوئ. دا د هغوی اخري وصیت دی. دې کې یو لوی فلسفه پرته محترمو. نن هر ځای کې مولا ټارګټ کیږي، نن هر ځای کې قاری ټارګټ کیږي، نن هر ځای کې چڼې مولا طالب د خلکو په سترو کې ازغی دی. محترم خو دا د اغیار یو غټ چال دی. کله هم چې یو مولانا یو مولا 8 کاله علم وکړي د دفاره چې زه بل تحصیل لاره وښیمه او ته هغه په وړو وړو خبرو باندې بدنام کې د خلکو په اعتماد به په دې باندې ختم شي. نو چې کله په مولا باندې ستا اعتماد ختم شو تر دین نه بیزاره شو. په دې زمانه کې نه پیغمبر راځي، اخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه صحابه کرام راځي، نه تعالی وحی راځي په دې ټایم کې چې جبرائیل علیه السلام نعوذ بالله راشي او چاله وحی راوړي چې دا چل دی. دقه علماء کرام، دقه غټ غټ شیخان دا موږ ته دین ښیي. موږ چې نن خور مور پیژنو د دې علماو برکت دی. کو دا علما نه وی نو څنګه چې چرګان، مرغان او دا چیلې او ګړې وغیره په یو بل باندې خیږي او کوزیږي، دغه رنګې منن زموږ د مسلمانانو حال وي. الحمدلله چې دا غټ غټ استادان دي، زموږ غټ غټ شیخان دي، علما کرام دي، هغوی ماته د خور حق ښودلی دی، د مور حق ښودلی دی، د پلار هغه د غیر راته ښودلی، د ښځې راته ښودلی، د بچي راته ښودلی، د اون حقوق راته یعنی د قرآن او د حدیثو په ذریعه باندې مو تاسو ته محترم ښودلی دي. خو دا علما نه وی نو دا موږ د چا ښودی وی؟ موږ د ډنګرو د ځناورو په شان زندګي تېروله. لہذا په هر ځای کې چې عالم دی، کو ستا د جومات امام دی او کو ستا په کور کې مولانا دی، قاري دی، دوی د زړه نه احترام وکړئ. او محترم علما کرام فرمایي چې اخیری زمانه کې به الله تعالی نیکان خلک چوتئ
یعنی هغه به وفات کیږي. عالمان نیک خلک دا به وفات کیږي په څه وجه باندې؟ په دې وجه باندې چې په نیکانو باندې الله تعالی قیامت ورځ نه راولي. ها دا کم چې دا لوټې پاتې شي لوټې دا منګه ځان هم یادوم پکې چې د ګناهونو نه منګه ډکي نو په دوی باندې الله تعالی قیامت راولي. کله چې نیکان په دنیا کې نو قیامت نه راځي. دې وجه نه به علم د دنیا نه ختم شي. د قرآن به صرف اوراق صرف سپینې پاڼې پاتې شي. قرآن به هم چوت کړی شي. نو ځان کې لږ سړیتوب سړی پیدا کړي. ځان کې لږ عقل پیدا کړي چې یاره زمونږ دا غټ علما کرام ولې بې عزته کېږي؟ ولې دوی ټارګټ کېږي؟ دا اصل وجه دا ده محترم موږ خپلو بچو له تربیت نه دی کړی. موږ په خپله ذهنزادي د خپلو ځانونو نه ده کړې. او نن پښتانه ګوره هر فرقې والا هر قوم چرته هم خپل عالم خپل مشر نه دی کنځلی. کو یهودیان دي، کو عیسایان دي، کو هندوان دي، کو دهریان دي، کو هر قوم او هر قبیله ده، هر مذهب او مکتب فکر ولدي، هغوی چرته هم خپل امام، خپل مولانا، خپل یو شیخ، خپل یو مشر هغه نه دی کنځلی. د هغوی حقارت نه دی کړی، د هغوی بېعزتي نه ده کړې. صرف او صرف دا مسلمان دی او په مسلمانانو کې بیا بې غیرته پښتون دی چې دا کم ځای کې مولانا وي چرته یو د هغه نه یو غلطي به شوي وي یا دا غلطي د شوې نه ده د هغه یو ویډیو رالی او پوره قوم ته هغه بېعزته کول ستا د هغه اراده چې دی زه بېعزته کړم. او بله خبره محترمو دا امن چې دی که نه نو دا د منبر نه راځي چې بس زه به په منبر باندې ناست یم او زه به بیان وکړم چې خلک امن راولئ او دا چل وکئ او امن قرآن لی نو دا چل به وشي. ما ته خو یو څو خلک خړسري مرسري زمینداران ناستې دي، زمینداران راته ناستې دي، په دې خو امن نه راځي. امن چې راځي هغه د پارلمنټ نه راځي. امن چې راځي هغه د حکومت د سیډه راځي. چرته هم د پاکستان په دې 71 کالو کې چرته وزیر اعظم مولانا چرته نه دی راغلی. چرته هم آرمی چیف مولانا نه دی راغلی. چرته هم په غټه عهده باندې چرته عالم نه دی راغلی. په 1970 کې یو پیره وزیر اعظم چې دی هغه زمونږ یو عالم مفتی د مولانا فضل الرحمن صاحب والد محترم، هغه عالم هغه په 1970 کې دغه راغلی وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا راغلی. دینه علاوه په 2002 نه والا 2007 پورې بیا هغه متحد دا کم چې دغه دیني پارټیانې د دوی حکومت راغلی. نو تاسو امن بیا د مولا نه غواړئ چې چرته کې په تاسو باندې بیا ټټنګ شي، چرته زناکاري شروع شي، چرته بدکاري شروع شي، چرته په پاکستان باندې بره حالت شي، بیا وایي عالمان څه شو؟ عالمان تاسو صرف په دې یو ټایم کې یادېږي، هغه دا چې کله بدنمني شي، کله بې غیرتي شروع شي، کله جنګ جګړې شروع شي، نو بیا وایي عالمان څه شو. نور په ځان باندې هغه نور خلک هسې مې د خولې نه اوس نورې ګډې وډې وځي. تاسو خفه نه شئ، خو دا خبرې مې ډېره د سوخ او د ډېر د درد نه وکړې. الله تعالی زموږ کې عقل او شعور پیدا کړي. الله تعالی زموږ د نیکانو سره محبت پیدا کړي.